واذا حييتم بتحيه ذکر تاسو باندې سلام وچی یا دعا کی یو کس په دعا کولو سره نو فحیو باحسن منها نو تاسو جواب ورکو هستا د دینه او ردوها یا عمدی مطابق ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقینا الله تعالی په هر شی باندې حساب کوونکی دی الله لا اله الا هو مسئله مخکې د جهاد مضمون ذکر ک او نور مسائل ذکر کو د میراث ولیم ذکر کو غنه خبرې ذکر کې یو ځل بیا اعاده وکړه د اصل مسئله طرف ته څه کسه ترغیب د جهاد نه مقصد څه شی دی اصل مسله کومه د توحید لري دا اوچتول او دا خلکو ته رسول نشه لیک دی عبادت مگر دا الله تعالی یجمعنکم الی یوم القیامت تخفیف اخروی څو خامخو تاسو ټول الله تعالی جمع کی قیامت ورځ ته لا ریب فی څه شک نشته په دې کې ومن اصدق من الله حدیثا څوک ته د الله تعالی نه زیات رښتونکي په خبرو کې مطلب د الله تعالی خبرو نه زیات رښتونکي څوک دی اصل مطلب د الله تعالی قرآن کریم احکامات فما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا دځ کې یو خدا ترغیب ورکوي چې کسه منافقان کوم خلق دي د دغه وجنه خپل جماعت خراب نه کوم منافق سره جماعت نه لري کوه او بل داسې کې څلورم حکم سلطنی ذکر کوي وی دا منافق چې کرم تاسو ته د مدینې نه بار میلو شي بس دا قتل کوم اصل کې دا منافق چې دغه په دوه قسم باندې وغه ټیم کې یو منافق دا چې هغه د کوم د مدینې وسیدلو ذکر نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ هغه نه پاس دی ناغه لوړلو نور شهرونو ته هجرت وکړ لوړ دي ځنه او دویم قسم منافق هغه چې هغه د کوم کافرانو سره د مسلمانانو صلح او معاهده و ناغو طرف ته لوړلو نو بس د کوم خلک چې د مدینې نه پورته تاسو ته ملويږي بس دا قتل کوو حکم د دوی دا شو او بل دا چې دغه منافقو باره کې دغه منافق کوم خلک دي دغه باره کې مسلمانانو دوی ډلې شوي یوې ډلې چې دغه منافق چې دا به قتل کوم او دویمه ډله هغه چې نه د منافق نه قتل کوم دا بس په خپل ځای پرېږدم نو الله رب العزت دغه مسلمانانو ته دا حکم کوي چې یاره کسه تاسو دا کافر دي کافر د وجه نه خپل جماعت مه خرابوه خپل منځ کې خپله ډلې مه جوړوه بس دا منافق خلک دي چې کونځ کې ملویږي دا قتل کوو فما لکم فی المنافقین نه څه شوي تاسو دپاره منافقانو باره کې فئتین چې دوی ډلې جوړې شولو والله ارکسهم بما کسبوا الله تعالی ټیټ کړي دي سرونه د دوی له په سبب د هغه سره چې کوم دوی کوي اتریدون آیا تاسو غواړو ان تهتو چې تاسو هدایت باندې راولو سیده لارې ته راولو من هغه څوک چې هغه ګمراه کړي وي الله تعالی ومن یضلل الله څوک هم چې ګمراه کړي الله تعالی فلن تجد له سبیلا نو تاسو به هېڅوک هم دې لپاره نه کسو چې هغه سیده لارې ته راولي ودو لو تکفرون کما تکفروا خباثت د منافقو ذکر کوي ویډیو کې غټ خباثت دی چې دوی مشرک دي خپل هم په شرک او کفر کې دي او تاسو ته هم د دې را دعوت درکوي ودو لو تکفرون کما کفروا او دوی خو هغه ګڼي چې تاسو کفر وکړو کما کفروا لکه څرنګه دوی کافران دي فتکونون سواء نو تاسو به د دوی په شان برابر شو ولا تتخذوا منهم اولیاء نو تاسو مانسو د دغو نه اولیاء ملګري حتی یهاجروا فی سبیل الله تر دې پورې چې دوی هجرت وکړي د الله تعالی په لاره کې فإن تولوا فخذوه واقتلوهم حيث وجدتموه تاسو مخ وړه د دوی نه او ونسو دوی چې کوم ځای کې تاسو ته میلاو شي ولا تتخذوا او منسي تاسو د دې نه په ملګرتیا سره او همدارنګې مدد سره الا الذين مگر هغه خلک یصلون الى قوم بینکم و بینهم میثاق دا پوسه مو حاصل ویل د ایټونو کې ټول همدا خبره چلیږي چې کوم خلکو سره یعنې کوم کافرو سره تاسو معاهده وي نو هغو ته بیا سمایي او که معاهده نه وي نو هغه بیا قتل کوو ختم کوئ الا الذين مگر هغه خلک یصلون الى قوم چې دغه تعلق ساتي یو داسې قوم سره چې بینکم و بینهم میثاق د تاسو او د دوی په منځ کې میثاقون وعده وي او لازم معاهده وي او جاءوکم حسرت صدورهم یا راشي تاسو ته په داسې حالت کې تنګې شوي سینې د دوی والا کسه اسلام چې دا یو کامل دین دی او د کوم ضوابط او قوانین دي دا یو پورا دي دځې کافر باره کې چې کله کافر ته راغلل او نه جنگ در سره کول صلح در سره کول او اصلحه د چیک ډول نو الله رب العزت فرمایي چې بیا دینه اختر ته نور حق نشته ته زور سره ظلم او زیاتې وکړي یو قتل کړي او جاءوکم حسرت صدورهم
یا راشي تاسو ته په داسې حالت کې تنګې شوي سینې د دوی ان یقاتلوکم چې دوی جنګ وکړي د تاسو سره او یقاتلو قومهم یا خپل قوم سره جنګ وکړي ولو شاء الله که چیرې خوښوي الله تعالی لسلطهم نو خامخا به دا غالب کړي وي په تاسو باندې فلقاتلوکم او دوی بیا جنګ کولی تاسو سره یعنی مطلب الله تعالی به توفیق ورکړي او تاسو به بیا جنګ کولی فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم که چیرې دوی د تاسو نه واوښتلو مطلب تاسو نه یو طرف ته شو نو تاسو دوی سره جنګ مه کوو القو الیکم السلام او تاسو ته پیش کړه صلح نو فما جعل الله نو بیا نه دی ګرځولي تاسو دپاره الله تعالی په دوی باندې څه لیار مطلب اختر نور حق بیا نشته دی څه جنګ جګړې ورسره وکړي ستجدون آخرین او کسب تاسو نور یا میلاو بشي تاسو ته نور یریدونه چې دوی دا غواړي ان یامنوکم چې دوی په امن کې شي د تاسو نه او یامنو قومهم یا د خپل قوم نه کلما ردو الی الفتنه چې کرام دوی واپس کړي شي د فتنې فساد طرف ته اور کیسو فیها نو دوی نوځي په دې کې فإن لم یعتزلوکم که چیرې دوی د تاسو نه مخ وړنل مطلب د تاسو نه یو طرف ته نشونو ویلقو الیکم السلام دا مکبر من عطف دی او ټول په نفي کې داخل دي او تاسو د سلام پیش نه کوئ کفو ایدیهم او لسونې بند نه کړو تاسو نه فخذوهم ونسو دی وقتلوهم او قتل کو حيث سکفتموهم چې کوم ځای کې تاسو ګیر کوم اولئک جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا او دا هغه خلک چې موږ ګرځولي تاسو دپاره په دوی باندې دلیل واضح مطلب دوه قسمه خلک ذکر کوم یو هغه ذکر کو چې هغه تاسو سره جنګ نه کوي او صلح تاسو ته پیش کوي نو هغه سره جنګ نه کوي او دویم هغه ذکر کو چې هغوی نه لسونه بندوي او ضرر تاسو ته رسوي او جنګ هم در سره کوي نو به داسې خلکو دپاره بیا الله تعالی تاسو پر دلیل ګرځولی دی مطلب چې دوی سره جنګ کوی شو دوی قتل کوو او که صلح کوي نو بیا نشته دی وما کان لمؤمن څلورم حکم ذکر کوي احتیاط فی القتل چې کسه یو سړي چې مسلمان وي او ځان ته مؤمن یی نو هغه شانس نه دا نه دی مناسبه چې هغه بل مسلمان ورور قتل کړي او هم خطا کیدلی شي نو داسې کې خطا ذکر کوي وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ نه دی مناسب یو مؤمن دپاره چې دا قتل کړي بل مؤمن مګر په غلطي سره ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة داسې کې قتل بیا دوه قسمونه ذکر کوي یو قتل په خطا کې وي په عمل کې وي اگر تاسو د فکر کې ذکر شوي یو تروشي او بیا دې له کفارات سره تفصیل غزه کې ذکر دی ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة چا چې قتل کوي یو مؤمن سړی په غلطي سره نو زه دا یو غلام مؤمن ودیة مسلمه او همدارنګه پورا دیت ورکړي د دې کورنۍ ته الا ان یصدقوا مگر که چیرې دوی په خپل رضا باندې پرېږدول صدقه مطلب پرېږدول فإن کان من قوم عدو لکم که چیرې دا مقتول یو داسې کورنۍ نه و چې هغه سره تاسو دشمني وه وهو مؤمن او حال دا اوس د مؤمن و فتحریر رقبة مؤمنة نو بیا ازادول د یو غلام مؤمن دی ان کان من قوم که چیرې دا د یو داسې قوم نه و چې بینکم و بینهم میثاق د تاسو او د هغوی په منځ کې صلح وه فدیة مسلمة الی اهله نو بیا پورا دیت ورکول دی ورثاو ته وتحریر رقبة مؤمنة او همدارنګه یو مؤمن غلام ازادول فمن لم یجد فصيام شهرین متتابعین او که چېرې دې طاقت نه و چې غلام نشي اخیستلی او نشي ازادولی نو بیا د 2 میاشتې روزې وساتي پرله پسې توبة من الله دغه مقررتیا د الله تعالی طرف نه دا توبې قبلونکی د الله تعالی وکان الله علیما حکیما ومن یقتل مؤمنا متعمدا او چې قتل کوي مؤمن سړی په کسره فجزاؤه جهنم دې را سزا بیا جهنم خالدا فيها همیشه په دې کې غضب الله علیه الله تعالی ورپسې کړی په دې باندې غضب ولعنه او لعنت وعد له عذابا عظیما تیر کړی پر غضب سخت